الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زمانگا د پرونی درس خلاصه وا د جدید مغربي فکر او فلسفي بنیاد چې وها د هیومنیزم فلسفه وا وضاحت شو چې هیومنیزم چې د جدید مغربي فلسفي بنیاد او اساس وو. هیومنیزم څه ته ویلې انسان پرستی ته ویلې سو وضاحت شو چې هیومنیزم په مطالعه کې انسان دې نتیجې ته رسیږي چې هیومنیزم انسان د خدای په مقام باندې فایز کوي. دغه شان د دوه وضاحت پکې دا شی چې هیومنیزم د ټول مذاهب په مقابله کې یو داسې مذهب دی. ټول مذاهب چې څومره دي د دې په مقابله کې دا د هیومنیزم مذهب یو داسې مذهب دی حکم کې چې د انسان پرستش کیږي. مولوی صاحب پوهیږي کنه پوهیږي لکه دی وی کنه انسانیت د ټول نلوي مذهب دی. نو تاسو په ویو چې دې څه مطلب شو هغه خو انسان د هیومنیزم او فلسفه چې دا یورپی چې دا کومه فلسفه د دوی خدای انسان یو دا غني په خپل دنه ځان کې خدای غني مطلب په دمانه بر بالادت قوت نشته چې دنه تاسو کې چې دا د فوق لو دا د بدو نو دا تاسو دا خبره غلطه ده چې انسانیت د ټول نلوي مذهب دی. اسلام د ټول نلوي مذهب دی. اسلام ټول دنیا ته د امن ورکول ذمہوار دی، د ترقی ورکول ذمہوار دی. خانن چې زمونږه کم سبق دی وايي چې کوم اوله نقطه بیانېږي د دې سره مولوی صاحب سبق شروع کو بس بسم الله دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د هیومنیزم د فلسفې هم یو څو نکات دلته بیانو. اوله نقطه یو کارلس لیمنټ بنوم باندې یو امریکایي فلسفي دی. ګوره موږ هر یو اصطلاحات خپل زمونږه څومره اصطلاحات زموږ علماء کرامو بیان کړي دي کنه دغه شان ته کې دا د هیومنیزم فلسفه خدا غوي فلسفه ده کنه هغه تعریف هم کړی دی هغه وضاحت هم کړی دی چې به د دې د فلسفې نه موږ دا مراد دی. نو هغه زمونږه اوس چې د جدید الحاد باندې کوم علماء کرام کار کوي هغه ټول دغه ذکر کړی دی. نورم زموږ علماء کرامو تعریفات کړي دي. خدا تعریف دې سړي بخپل کړی دی. نو دا ډېر مام راغسي خپل کتاب کې علماء کرام نو نقل کړي دي. نور علماء کرام هم دا بیانوي او تاسو کله مخکې به دې باندې کار کوئ نو تاسو خپل به اندازه کیږي چې د هیومنیزم د فلسفي بنیاد څه شی دی د مقصد څه دی مقاصد څه دي. زموږ دا د یو کتاب لیکل دی فلسفه انسانیت په نوم باندې فلسفه انسانیت. نو د هیومنیزم وضاحت کړي دی هغه کې اوسو نکات په بیان شي تاسو ته. د هیومنیزم د فلسفې اوله نقطه چې د دوی وایي دا ما بعد طبيعت یا په ساده ما بعد طبيعت څه ته ویل کېږي. یعنی پر مثال روز ته تاسو وضاحت کیږي په ساده الفاظو کې دا څه ویل چې دا چیز باندې یقین کول چې په هغه کې د هر قسم ما فوق الفطرت موجودات مثلا الله رب العزت جنت جهنم وغیرہ دا صرف فرضی قصې دي. مولوی صاحبانو دا ما بعد طبيعت زونو کې دا صرف فرضی قصې دي. نه الله شته نعوذ بالله دی وای نه جنت شته نه جهنم شته بس غب شپ دي. په حقیقت کې هیڅ نشته. دا تمام موجودات د ټول کائنات مستقلا بذات د مادي او د انرژي د باهمي اشتراک د تعامل نه پیدا کیږي. د دې نه روسته نه کوم ذهن شته دی وای او نه مطلق خدای شته بس دا هر څه په خپل پیدا کیږي او دې ته دوی نوم ورکوي د مرکب تام. تاسو به دا ویلي په دا کې پر په فلسفه کې او تاسو به هدایت الحکمت هم ویلي دي چای کې دا ټول خبرې ذکر شوی دي. ښه مثال اور اوبه هوا خاوره د ټول او یا بعض داسې اندازې سره جمع شي چې د هر یو کیفیت د یو بل نه جدا وي او د عناصر را جمع شي خپلو کې. دا د حدیث باره کې راځي کنه نبی علیه السلام چې د اورنه قبیلې ته ویل چې تاسو سوس کې اشربو ابوالها و البانها داسې الفاظ دي کنه چې اوس کې تاسو دا غوي امتیاز بیا دې باندې لکه ساينس اوس هم هغه موږ جوابات کړی په خپل ځبان دي. خو ساينس اوس دا هم وایي چې کله دا دوه سيزونه خپلو کې اوځي شنو د دې هغه پر مثال د دنه دریم سيز جوړ شي پر مثال نو هغه بیا اوس ساينس هغه بیماری د بارا ساينس چې کله اوس ساينس دانان هغه تجربه کوي نو هغه کې د ډېرو خلکو پیدا ور سره شوی. نو دغه شانته کې دا هغه چې جوړیږي دا انسان چې جوړ شوی دوی وي دا هر څه چې جوړیږي نو دا د باهمي دغه نه دا عناصر چې خپلو کې اوځي شي نو د دې د خپل وجود ختم شوی بل وجود پیدا شي. د دوی دا وشي به دا خود به خود کېږي اتوماتیک کېږي او د بل کیفیت په تیزی سره مات کړي او یو نوې اعتدالي کیفیت پیدا کړي او بسایي دی لوي خپل صورت نوعیه پرېږدي او یو نوې صورت ترکیبي جوړ کړي او هغه نوې صورت د دې مرکبي کافي عرصې پورې محافظ وي او دا نوې صورت باقی پاتې شي نو دې ته مرکبي تام وایي. د هیومنیزم د تعریف دویمه نقطه
هغه دار چې د هیومنزم انحصار او مدار په ساينسي علومو او قوانینو باندې دی. د هیومنزم مطابق موږ انسانان په دې مادي کائناتو کې اوسېږو. دوی وایي انسان د یو خاص ارتقا د وجې نه جوړ شوی دی. موږ وضاحت کړی چې ګوره دوه دغه راځي، یو تخلیق دی یو ارتقا ده. تخلیق معنا د پیدا کېدل او ارتقا معنا د یو نه بل ته بدلیدل، لیکن دا خبره د دوی غلطه ده چې دوی وی ارتقا شوی ده. دوی د موږ له ثابت کی په دې سره ښه ټکنالوژي ده. دوی د موږ له یو ارتقا نه یو څه ثابت کی موږ دوه سره ومنو. لکه مثال پاس تیر شو، دوی وایي د مرکب تام نه جوړ شوی دی او روح او نفس او شعور نشته دی. دا انسان د دماغي تعامل نتیجه ده، یعنی نفس انساني مراد روح ځان ته کوم روحاني وجود نه لري، بلکې دا دماغ یو عمل دی. هیومنزم په دې خبره یقین لري. دوی د روح نه انکار کوي، دوی روح نه مني، دوی عقل پر مثال دوی چې روح نشته، ځان له وجود نشته، ځکه ولې نه مني مولوی صاحبانو؟ وجه دا د ساينس د سنه بحث کوي، ماده نه، نو دا ماده نه دی کنه، روح ماده نه دی کنه. هغه جسم لطیف نه نورانی، دا سي الفاظ راځي کنه د روح مبارک. پوهیږئ مولوی صاحبانو کنه پوهیږئ؟ دا دې خبر یقین لري نفس انساني تشخص روح او جسم یو سیز دی، بل څه خاص وجود نه لري. نو دی وایي چې د مرګ نه وروسته نه څه قسمه شعوري حیات شته دی. نو دویمه نکته دا شوه چې انسان د روح او د جسم نه دی جوړ شوی، بلکې صرف جسم لري. انسان صرف جسم لري او نور څه نشته دی. چې ختم شو، هر څه ختم شول. انسان هغه دی کوم چې په نظر راځي او روح په مشاهده کې نه راځي او نه روح چا لیدلی دی. او دیو مابعد طبیعت ما فوق الفطره څیزونه قایل نه دي. د هیومنزم د تعریف دریمه نکته انساني پرستی ده. دوی وایي د انسان مسایلو د حل طریقه انساني عقل او ساينسي طریقه کار دی. د وحي یا د آسماني کتاب ضرورت نشته دی، یعنی په انسان باندې ایمان راوړلو ته هیومنزم وایي. نو خلاصه دا شوه چې انسان به خپل مسایل به خپل حل کوي او دا به د خپل عقل او دماغو په ذریعه سره او ساينسي قوانینو په ذریعه سره حل کوي. دی ګوره د وحی نه انکار کوي، دغه شانته کې دی د خپل عقل مطابق چلیږي. نو د عقل پیمانه هر وخت جدا جدا وي. یو وخت کې د عقل پیمانه چې واغه منطق وا فلسفه د منطق د یونان و چې هغه په خپل عقل باندې چلیدل وي. ماده قدیم ده، ماده اوس دوی په عقل باندې چلیږي. ماده حادث د بیگ بینګ په زمانه پیدا شو. دوی ټول دغه په عقل باندې دي. او انساني عقل چې دی دا ساته انساني عقل چې سم جوړ کی، دا د ټول معاشره د لپاره او د ټول کائنات د لپاره فائدہ مند نه دی. انسان چې سم جوړي نو هغه د ټولو د لپاره فائدہ مند نه دی. نه کم احکامات چې د وحي په ذریعہ د اسمان نه نازل شوی، نو دا د ټول علم د لپاره څه دی؟ امن دی، ترقی د ټولو ضامن دی چې هغه اسلام دی او موږ سره په محفوظ حالات کې موجود دی الحمدلله. هیومنزم په تعریف کې څلورمه نکته، څلورم هر قسمه نظریه لکه د تقدیر او ایمان بالقدر نظریه چې د هیڅ نظریه نشته دی. انسان د خپل د هیڅ نظریه نشته، انسان د خپل تقدیر او قسمت په خپل باندې خالق دی. یعنی د کوم شي عمل چې انسان مثبت غني د دې په کولو سره انسان پوره تور باندې آزاد دی. یعنی دته خارجي آسماني پابندي فکر کولو ضرورت نشته دی، ځکه د خپل خیر او شر انتخاب او ترجیحات په درجه بندۍ کې پوره تور آزاد دی. د هیومنزم په تعریف کې پنځمه نکته، د هیومنزم مطابق د تمام اخلاقیات او بنیاد د مذهب په ځای په دنیوي اقدارو باندې دی. د کوم په ذریعه سره چې انسان زیات نه زیات خوشحالي حاصل کړي او ازادي او ترقی حاصل کړي. د مذهب په ځای دنیوي هر عمل به کول شي. د کوم سره چې دیته خوشحالي حاصلېږي هر هغه عمل به کوي کوم چې دیته مادي ترقی حاصل شي، اگر که هغه چیز جایز وي او که ناجایز وي. انسان لذت حاصلولو کې آزاد دی. حواله هیومنزم کیا ہے؟ مفتی عبدالله عمر. د هیومنزم یا انسان پرستی د فلسفې خلاصه. زبانو تاسو کوئی عبارتونه ذکر شو مختصر انداز کې، اوس د دې خلاصه بیانېږي. انسان پرستی یو داسې نظریه حیات ده چې د دې مطابق د عبادت او پرستش قابل صرف یوه هستی ده چې هغه حضرت انسان په خپله دی. اول دا ده چې هیومنزم انسان مخکې زه شابسې اول هیومنزم انسان د خدای جل جلاله په مقام باندې پایس کړی د هیومنزم فلسفي. یو سړی د هیومنزم د فلسفې نه خبر او هغه بعضې ګوره زموږ مستشرقین دي، د مستشرقینو دپاره علما دلته مسلمانان علما دي کار کوي. ګوره هغوی به د هیومنزم صفتونه بیانوي، ته به ته نه خبر، ته به وایي چې والله رښتیا وایي نشي. ته کله د هغوی د بنیاد نه خبر شي بای بابا ته خو اخیستی په پیسو باندې. اکثر د استشراق وروسته را روان دي درسونو کې به تاسو ته وضاحت کېږي. د مستشرقینو مقاصدو کې او دا هم ده چې دلته علما سو پیدا کړه
د مسلمانانو معاشره کې دا پیدا کا دوی به د اسلام تشریح ستا د خوښې مطابق کوي لکه نن چې غامدي وغیره دي د اسلام تشریح د دې د مطابق د چې ولسو یا قشانې کوي لکه ځکه خو دوی د اسلام په مختلفو قوانینو باندې په متعددو قوانینو باندې اعتراضات کوي ګیره باندې وي یاره ګیره دار سړي خپل خوښه ده دغه شانته چې د زنا په باره کې د رجم په باره کې داسې نور او استدلال بدل د قرآن او د حدیث نه کوي غلط به کوي مطلب دا دی دا غوي د خوښې مطابق به کوي مطلب دا دی چې د هیومنزم فلسفه دا د یورپ د بنیاد دی او د دې مقصد هم دا دی چې انسان په خپل بذات او خدای دی نعوذ بالله دویم هیومنزم یو مذهب دی په کوم کې چې د انسان پرستش کیږي او تاسو به اکثر اوریدلی وي چې انسانیت د ټولو نه لوی مذهب دی هیومنزم یو مستقل ضابطه دا یو ضابطه حیات ګرځېدلی مولوي صاحب څنګه چې اسلام یو ضابطه حیات لري د ژوند اصول لري د انفرادي ژوند او د اجتماعي ژوند د دې ټولو اصول چې څنګه دا لري نو هغوی هم دغه شانته کې ځان له داسې مدون کړي دي دا یاد ساتئ دا ولې په کامیابۍ سره روان دي مولوي صاحبانو دا د هیومنزم فلسفه د یورپ دا فلسفه ولې خورېږي دغه چې کوم خامیان دي هغه دوی پټي هغه بار راونه وتی د دې خامیان چې څوک کار کوي دوی هغه سړی نه پریدي تاسو به کتلی علماء کرام چې څومره په دې موضوعګانو باندې راکې بس هغه باندې دومره الزامونو بس طریقه باندې د مخ نه لري کوي چې د دې فلسفو د دې جدید مغربي فلسفو د دې اصطلاحات او د دې دغه خلکو ته بیانې پر مثال غلطیاں بیانې نو هغه د دوی نه خوښيږي دوی څو کړي د ډېر پردا چولې د ډېر په خیرتیا سره خپل ګندې پټ کړي دي دریم د هیومنزم کې د انسان د پرستش طریقه هغه نه د کومه چې د خدای جل جلاله د پرستش طریقه ده څلورم هیومنزم مطابق هر انسان خپل ځان کې دننه یو خدای دی د دیو یو فلسفي وایي چې اصل انسان خو په 18مه صدۍ کې پیدا شو څه مطلب دیو وایي مخکې چې څومره انسانان تیر شوي دي هغوی د کوم بالادست قوت پابندي کوله لیکن 18مه صدۍ اصل انسان پیدا شو ولې زبانو تاسو موږ ویلو درې زمانه دي کنه عهد قدیم بلو نشاط ثانیه او بل دور جدید عهد قدیم کومه زمانه تور کیږي ولې زبا خبر از مسیح نشو شو او رسوي کنه وی د خدان خلاص کوی نو عهد قدیم کومه زمانه ولې زب عهد قدیم کومه زمانه وا مولوی صاحب عهد قدیم کومه زمانہ وا کم نه حضرت عمر صاحب عهد قدیم ته خو انکار نه کوي کنه ولې نه مړه 15مه صدۍ پورې زمانه ته عهد قدیم موږ ویلو قبل مسیح نه چې ما شروع شي 18مه پورې نشاط ثانیه شو او 18مه نه اوسه پورې دا جدید دی د 2000 نه وروسته بل فلسفه ده هغه ته موږ څه ویلو هغه ته کومه نظریه وي پوسټ ماډرنزم هغه وایي چې دا هیومنزم دا روسه چې څونه فلسفې د 15مه صدۍ نه واله تر 2000 پورې رالي دا یو اصول لري دا فلسفې دي دا هیومنزم دا یو اصول لري مذهب اصول لري هر دوه غلط دي بس چې تاسو خیا کوه رښتیا نشته رښتیا ستا کې دنه موجود دي ته چې څه غاڼې دا رښتیا دي د دوی دا فلسفه ده اوس جدید دي ته پوسټ ماډرنزم وایي دا د 2000 نه اوسه دا خو یا ساتي کنه عهد قدیم 15مه صدۍ پورې اوس کوم یاد شو کنه 15مه صدۍ پورې نو دوی وایي انسان په 18مه صدۍ کې پیدا شو مخکې خو ته د مذهب پابند وي ځکه هغه وخت پورې مذهب ورته عهد قدیم خصوصیت موږ ویلو چې هغه څو مذهب غالب په هر شکل کې جو مذهب غالب د مذهب خلاف بچ چا سرغړونه وکړه چا په اختلاف وکړو هغه به پانسي کېدلو او ګڼ مثالونه موږ ذکر کړی دي وروسته به تاسو راشي چې د مذهب دوی دا اعتراض هم کوي ګوره دا اوس زمونږ د دیسي ملحدان اعتراض کوي وایي مذهب همیشه د ترقۍ په لاره کې خنډ او ساينسدانان پانسي کړي موږ ورته اسلام یو نه پانسي کړي ټول خود ساخته عیسایت پانسي کړي دي موږ سره غوړ الحمدلله موږ د ساينسدانانو د تعلیم یافته خلکو قدر کړي د ورشه زموږ تاریخ موجود دی ورشه په لندن لایبرری دی وګوره د زموږ د مشرانو د کتابونو نه ډکې دي زموږ د کتابونو زموږ د مشرانو د کتابونو تاسو استفاده کوئ او تاسو ځان دې ترقۍ ته ورسو خو موږ څه وشو موږ د خپلو مشرانو د کتابونو او د قرآن نه باغیان شو نو څه وشولو موږ دا پستۍ ته رب ته لاړو موږ هر څه ته اوس هغوی ته محتاج یو موږ هر څه ته هغوی ته محتاج یو هغوی وروره په موږ باندې ډبره دي لیکن ولسمه انسان پیدا شو چې دې ته د خپل ځان پته ولګېده چې زه خود مختار یم او زما د پاسه بالادست قوت نشته دی نو دا د هیومنزم د فلسفې دا باید ذاتي ښه د هیومنزم تا ته پته ولګي انسان پرستۍ ته وایي دی چې انسان په خپله باندې خود مختاره دوی خدای ګڼي نعوذ بالله خو دی کې د پرستش طریقه د انسان د پرستش طریقه هغه نه ده کومه چې د خدای جل جلاله ده مطلب وضاحت بتا سوي ها د هیومنزم
بنیادی شاخونه اول په دې کې سیکولریزم دی څه دی سیکولریزم ها فصل الدین عن الدوله دا تعریف دی دین د حکومت نه فصل الدین عن الدولت جداواله راوستل د دین د دولت نه برز مثال د حکومت مولوی صاحب مذهب جدا شیز دی مذهب باندې عمل کوه خدای دې تکړه کې چې تا 800 رکعات نفل د ورځې کې 800 د شپې کې اس در سره د مقاومت ما حکومت ته بنه روزي دا دلته موږ وی کنه د مولا په سیاست کې سکار دغه فلسفي دي د مولوی صاحبانو مولا په څه پوهیږي چې سیاست دی کې مولا ورشه امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوم عالم سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلفای راشدین الحمدلله تر د اکبر باچا پورې زما په خیال کې څومره زموږ چې څومره اکثر مشران براتل باچاهان براتل هغه وخالي ممو لکه دوی دا زوی د سیکولرم نظریه څه د سیکولر نظریه چې مذهب جدا شي دی او حکومت جدا شي دی په مذهب عمل کوونه دي چړم خو حکومت ته بنه راځي مطلب څه انفرادي معاملاتو کې چې څه کې کوا انفرادي معاملاتو کې هو اجتماعي معاملاتو کې په مذهب کار نه لري حالکه دا اوس د سره د اسلام سره خلاف دا کنه بعض خلک دلته سیکولر د نظریه تاییدونه لريګا هغه وی چې والله سیکولر خصوصي خراب نظریه نه ته به اور تاسو چې کله د میدان ته راوځي خلک به تاسو به سیکولر صفاتونه کوي ته چې ورته چې تا مذهب د حکومت نه لري کو او ته په معاشره کې د مذهب قوانین نشي فالو کولای او نشي لاګو کولای نو بیا مذهب اهمیت څه پاتې شو بیا به دغه شان کېږي موبایل به ور درنالي خبرې به کوي په سر بدله تمانچه کړي موبایل به درنالي ولی اسلام قوانین نشته ته دلته د یو سړي نه لاس غوس کوي څوک د چانه موبایل ولی دا بل ورځ دا اوس په دې وخت کې زمنګ مرګرونه شپږاتو کا سامنے موبایل واغسته لیکن څومره خلک ګرځي حفاظت د پاره همدا مسلمانان پولیس والا ګرځي د ابابیل په شکل کې او سب په شکل کې لیکن پر مثال د شریعت ته خدای نشته دا شریعت ته نافذ کا به څوک د چانه موبایل ولی به ته لړه کوم ته چوکي په بیا پروتي نو دوی سوي وروره بس د مذهب ځان لکار د جماعت سره خپل تعلق ساتو او خانقاه سره حکومت کې منافذ کوا لیکن دا خبره د دوی غلطه ده مولوی صاحبانو پوهیږي کنه سیکولر څه ته وایي فصل الدین عن الدولت جداواله د مذهب د دین د سشنا د حکومت نه د دولت نه دا هیومنزم ریاسي نظریه کانسپټ اف سټیټ یا ریاستي جهاد دی مولوی صاحب پوهیږي کنه پوهیږي مولوی صاحبانو یا ریاستي جهاد دی د کوم مطابق چې مذهب د اجتماعي معاملاتو سره تعلق نشته دی مذهب یې صرف ذاتی زندگی بس ذاتی زندگی پورستا برز مثال محدود دی بس دی کې چې ته خدای تا تکړه کې چې په ورځ نفلونه کې زما کې د سیکولرزم اصطلاح دا جارجی ټوب استعمال کړي وا دا ګوره دا څونه اصطلاحګان چې راوتی دي هیومنزم دا هیومنزم خو بنیاد دی مطلب انسان پرستی دا نو چې انسان پرستی کې به دوی کې مختلف شاخونه دي فیمینزم ځان لدی ازادي ځان لدی مساوات ځان لدی لیبرالزم سوشلیزم پکې ټول پکې روسره روان دي نو دی دا د سیکولریزم دا نظریه دا چا پکې ایجاد کړو نو جارجی کوب دا په 1851 کې دا اوس ګوره ولسمه صدۍ نه وروسته چې دوی ترقۍ په لار روان شو مارټن لوتر تحریک شروع کړ هغه نه مخکې دوی نه خواندو تاسو به ټول تاریخ یاد وي هغوی څو نه خواندو په تیارو کې پراته په غلاظت کې پراته وو لیکن چې کله پکې دا تحریکونه شروع شو نو دوی لږ راوچت شو چې راوچت شو نو دوی کې دا اصطلاحګانې شروع شو نو مذهب وروسته وغورځو دنیا په لحاظ ترقي وکړه اوس واپس مذهب ته لاړ اوس دا جو بایدن چې کله د امریکا صدر شو دا هم په بایبل باندې لاسي کړو دوی هم د الحاد نه نفرت کوي دوی هم اوس دا اوس ملکه الزبت چې مړه شو او بیا کال حکمرانی وکړه اوس چې دا زوی چارلس باچا شو دا نو څلور بیا کالو دی دا اوس هم په بایبل باندې لاس کې اوس خلک اوچت کو اوس هغه هم خپل مذهب ته راځي مطلب د 2-3 کې الته مذهب ختم شو دوی چې دی د الحاد نه زیات متاثر شوی یورپ دی ګورخه ځکه دا پیدا شوی د دوی نه د بل څه منګه دونه نه والی خو اوس منګه د سیمول هدین پیدا شوی د دنیا لپاره منګه چې څوک تهریان کېږي دا غي منګو چې ذکر کړی دي نو منګه دونه نه والی خدا خلک یورپ تبا کړی دي او دا اصطلاح د کلیسا او ریاست د کلیسا او د ریاست د جدا کولو لپاره استعمال کړه ول د کلیسا غلبه وکړه نو دوی ول چې راشه کلیسا د ځان نه وباسه مکمل د من نه لري کا د گویا سیکولرزم باصل کې د ریاست او مذهب په مابین کې تفریق نوم دی سیکولرزم ټول اجتماعي معاملات په انساني عقل سره حل کولو کوشش کوي د دنیا اکثر مذاهب مثلا مسیحیت يهودیت هندومت وغیرہ د سیکولرزم دا ټول پکې ناکام شوی دي مولوی صاحبانو دا ولې ناکام شوی دي دی وجه موږ ذکر کړی دي دوه وجې دي اول دا چې د سیکولرزم طبقه په لاس کې د ریاست قوت کېدل دي دوی یکدم قوت حاصل کو سیکولرزم نظریه والا حکومت ته ورسېدل لکه اوس پتا باندې دا سیکولر جماعتونه دي ستا په پاکستان کې چې خبره راشي مولانا صاحب پسې خلک خبرې کوي چې دا بل پاشو دا بل پاشو ووټ ورکړي څوک
چاته ورکړي هم دې سیکولر جماعتون ته ورکړي نو بیا ګیله دې څه نه کې به سیکولر جماعت ته ووټ ورکړل دې د پاره چې به سیکولر بلونه پاس کړي بیا ګیله دې څه خبره کې ته ورکه مولا تاسو ټول علماء کرام دې اسمبلی ته ولېږئ بیا وګورئ تاسو دا دې کې به تاسو ته بیا ور جمهوریت هر رقم دی جمهوریت مټه سوی او دې کې د خپل علماء کرامو کار ته به تاسو وګورئ دې خو سیکولر جماعتونه دې خو به جمعیت علماء اسلام ولاړل بیا به تاسو د حقانیت معلومیږي او کته جمهوریت درا ولې خو به جدا مسله چې ټیک دغه د یورپ فلسفه ده خو د یورپ فلسفه خو دغه شانته کې ده یونان فلسفه هم منطق هم ده کنه مولوی صاحبانو څنګه پکې موږ فخر کوو چې دا صغرا ده او دا کبرا ده دا کلی ده او دا جزئی ده چې چاته دا اصطلاحات یادي یورپ برید ته وایي والله دا محقق الاثر ده په دې اصطلاحات باندې د پردو اصطلاحات باندې ته په قران حدیث باندې نه محقق الاثر کېږي د منطق په اصطلاحات باندې تا نه محقق جوړيږي مولوی صاحبانو دا منطق ته چا اصطلاحات دي دا د ارسطو د افلاطون اصطلاحات دي کنه دا د ابن رشد اصطلاحات دي او نه د افلاطونیانو دا ارسطو اصطلاحات باندې تبرید تاوي دا نه محقق جوړيږي نو بیا مولوی صاحب چې مولانا صاحب ته ولاړ جمعیت ولا ولاړ ته خدمت کوي به تیرا پاسيږي پر مثال د خپل مشورتیا د بار به د علماء کرامو کردار کوشي کوي بیا په غوي باندې اعتراضات کوي ته جمعهتونه سیکولر وټونه غوي لور کوي عوامو هم دا خبره ده عوامو هم کله پکار ده ورکوي وټ سیکولر جمعه ګیله به د مولانا کې به د مولانا سره پاره ګیله کې ته مولا پاس کا به ور پرې چې تا بیا سیکولر بلونه دی بیا سوکتا اسمبلی تراوړي چې دی ور سره بیا څه کوي مولوی صاحب اقدام په دې مذاهبو کې د اجتماعي ژوند تیرول مولوی صاحبانو به هم څه شه دي چې دې کې ګوره په تاسو مر مذاهب دي وایي زما په خبرو کنه په دې کې ګوره د ژوند تیرول اصول نشته تاسو هندو مت راواله سکھ مت راواله بدھ مت راواله زرتش راواله دې کې ګوره صرف یو څو اعمال دي لیکن ته مسلمان نه تاسو کې چې ودکی کومه دعا بوي چې روټي خوري کومه دعا بوي چې بیت الخلا ته تر دې پورې چې ته جما کې کورواله کې ته کومه دعا وي چې دې پورې ستا دین محفوظ دي تاسو اصول موجود دي لکه دهری وای کنه میں نے مذهب کیوں چھوڑا دا کتاب کې یو دهری نه وې دهری شوی د دې سړی په وجه دهری شوی دا د چا دا نوټسونه به چې قتل ولې سبانو پويږي کنه پويږي ورته وایي زه چې مسلمانوم نو ما به چې سرګټم څخه ما به بسم الله ویل کېدې شي ګناي کوي ما به چې روټي خوړل ما به دعاګانې ویلې زه به چې ود کېدم اوس خو زه دهری شم زه نه خدای منم او نه دا دعاګانې منم اوس ما ته عمل خو چې زه اوس د خپل دغه څنګه وکم د خپل ژوند به څنګه تیروم نو دهری سره دې خبرو جواب نو بیا ورته سوې وای زمام داسې حالو زم چې پهله دهری شو مزم داسې وم تاسو به ته ما سره ډېر په تکلیف کې تیریږي نو ما تاسو سره د مسلې حل نشته اذن د مسلې ته پوس کې پکار د چې ته ورته وې چې ته واپس مسلمان شه زمام ما مول خوړې چې اسلام می فریخه ده دا چې تاسو سره د روټي خوړلو د پاره الفاظ نشته د کېدو د پاره نشته د سفر د پاره د حفاظت د پاره تاسو سره الفاظ نشته او ته دومره پاک مبارک دین پرې دی نو دوی سره که طاهریت دی او که څومره مذاهب دي دوی سره ګوره ته ماته وایو چیلنج ورکا یو عیسائی ته وایي یهودي ته تاسو چې سفر کې ځئ تاسو کومه دعا وایو یو کتاب نه مال ثابت ده تاسو بیت الخلا ته ځئ ګوره د عقلي دلایل دي کنه تاسو بیت الخلا ته ځئ تاسو څه وایي تاسو کوم خپل مخکې کوئ موږ له خدام غوډلې چې کوم خپل مخکې کوي کوم بروزده کې او داسې مبارک او داسې پاک دین او داسې محفوظ دین بارکه به خلک شک او شوبات کې مذهب بلار خنډ د ترقې بلار کې او یا دا مذهب بارکه اعتراضات کې ظالمانانو د دې مذهب نه هوتا څه خبره نو مطلب هم دا دی چې موږ سره د اجتماعي او د انفرادي ژوند تیرول اصول موجود دي مذاهب سره دا نشته دي ژوند مسنګ تیروي د سیکولرزم په مقابل کې صرف اسلام ولاړ الحمدلله اسلام سره د انفرادي اجتماعي ژوند تیرول اصول مقرر دي چې د هر چا حقوق پکې معلوم دي تر دې پورې چې د اقلیتونو حقوق پکې هم موجود دي خلاصه سیکولرزم دا خلاصه بیانېږي خمول زبانو د سیکولرزم معنی د مذهب د قید نه ول زبانو د سیکولرزم معنی د مذهب د قید نه آزاد ژوند تیرول د مذهب لکه دلته چې داستا د پاکستان ډېر خلک د سیکولر جوړول غواړي چې مذهب پکې چا کار دی مولوی صاحب ته جمعات کې کېنه لیکن دا دی وخت تاسو ته د خپل علماء کرامو قدر به معلومیږي چې دوی د جدوجہد کوي چې پاکستان د ټول د سیکولر په لاس کې لاړ نشي سیکولر په لار کې لاړو درنه او دا خواري پکې ونه شو نو والله کته څه سمونه کی والله کته دل د سبق مانوي دا خو خبرې کوي د سیکولرزم د نظریه او چې ستاده فقیرآباد تانه سچوچی مولوی صاحب ناسي حافظ د قرآنی مفتی اشتیا وایل ته منشات ولا سو منشات خرڅ کی چانه بغلا وشي قوم دی نظام کې دی دا هر سمولیانو ته اوس پارل شي والله قدر نه یو غلم والله که پاتې شي والله ژوندې به موجلې ها پر مثال په والو به موجلې تاسو غل ولیدلو هغه تبلیغانو کله غل نه ولیدل او
مرکز کې څه پټ کړي او کوتکونه ورته نیولیو موږ سره یو کوتک کاپي دی د ټول لطیف آباد د پاره ستاسو د مدرسې یو دوه طالبان کاپي دی یو هغه سر کې ودرو یو دې سر کې ودرو یاره زه هم کدوې باید چاغلا وکړه نو وجه څه ده وجه به دا هر څه به د علماء کرامو لاسته راشي نو دوی څه کوي دی هر څه کوي سیکولر خلکو ته سپاري نو سیکولر والا خو خپله بس هغه وایي چې مذهب پکې چاره وسي سیکولرزم دا نظریه ده چې د حکومت او د عوامو د اخلاقو تعلق به صرف دنیوي امورو سره بس دنیوي امور سره به تاسو خپل تعلق ساتئ مشربان پوهېږئ که نه سیکولرزم انسان مجموعي طور سره په دوه ځای باندې تقسیم کړو یو مشترکه زندگی ده او دویم انفرادي او ذاتي زندگی ده په مشترکه زندگی دوی د مذهب نه جدا شو مشربانو په مشترکه زندگی کې دوی د مذهب نه څه شو دوی جدا شو او د عقل په پیمانه سره یې د ژوند تېرولو فیصلې شروع کړي دي اوس داسې قوانین پاس کوي لکه ګوره هم جنس پرستي تاسو نه د فطرت نه خلاف دی ګوره د انسان خواهش چې الله په فطرت کې دی فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل دې کې څه فطرت مطلب فطرت دا دی چې د انسان خواهش به ښځې ته کېږي دا فطري پروت دی د ښځې خواهش به سړي ته کېږي خو د انسان فطرت زناور ته کېدل نو دا د انسان په فطرت کې نشته دی غیر فطري کارونه کوي دوی دا یو اعتراض هم کړی دا اعتراض ذهن کې مې راغی چې جواب یې درکړم دوی دا یو اعتراض کوي که نه چې د سړو دپاره زیاتې ښځې وي په حورې وي په جنت کې نو پکار دی چې ښځو دپاره هم زیات وي دې ته علماء کرامو ډېر جوابونه کړي خو یو جواب زما ذهن کې دا راغی د ښځې په فطرت کې خدای دا اندېښي چې د ډېرو سړو تصور وکړي په دنیا کې موږ نه دي غوښتي کومې مسلمانې ښځې دا احتجاج کړی دی دوی غواړي دغه سیکولر نظریه والا خلک هلته وایي یار تاسو چې ډېرې ښځې کوئ موږ له هم ډېر بړونه پکار دي خو زموږ د مسلمانې ښځې په تاریخ کې د څوک ووایي چې هغه د ډېرو خاوندانو طلب کړی فطرت یې نه دی چې فطرت یې نه دی پر مثال زما دا فطرت نه دی چې زه اوس سوچ وکړم چې یاره زه اوس زما هم وزر وي او زه ملوتی وي ما فطرت کې دا نشته الله زه داسې پیدا کړم زه به د خپل دغه شانته کې د ښځې په فطرت کې د ډېرو سړو خواهش نشته د سړي په فطرت کې ایښي دي چې د ډېر ودونه وکړم نو چې فطرت کې یو شی نشته نو ته څنګه د ښځې دپاره بیا مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ دا هم ډېر اهم جواب دی چې د دې زنانه په فطرت کې خدای دا نه دی ایښي نو دغه شانته کې دا قوانین اوس دوی پاس کړي دي لکه هم جنس پرستي برز مثال بغیر د نکاح نه ژوند تېروي ګوره دوی نکاح نشته پکې اوس په مزه مزه بیا راځي مذهب ته دې کې ژوند تېر کړو اوره چې کله په روس باندې د دوی حکومت راو د اشتراکیت نو هلته دوی خاندان ختم کړو څه کړو خاندان یې ختم کړو زنا مشوله بغیر د نکاح نه به بچي راوړل کېدل اوس هغوی تنګ شو په هغه چې تاسې ژوند شو اوس واپس خپل عیسایت طرف ته را روان دي خو مذهب طرف ته را روان دي د هغوی مذاهبو کې مستند اصا اصول خو شته که نه خو داسې پکې نشته چې کوم د اسلام سره دي د ښځې سړي ته طلاق ورکول د سړي او ښځې په منځ کې ګوره دوی وایي که نه دا اوس دا فطرت هم دا دی الرجال قوامون علی النساء که نه موږ یې سړي څه کړي وو په ښځو باندې قایم کړي وو حکمرانان یې پرې ګرځولي وو هغوی ماتې حد کړي دي لیکن اختیار د طلاق چا سره دی دا فطرت دا دی چې سړي سره به زه ښځې عقل کم دی ساینس هم دا وایي دوی وایي چې څنګه سړی طلاق ورکولی شي ښځه دې ورکړي داسې رښتیا وایي چې ښځې په لاس کې طلاق مسله شي نو په پاکستان کې به کم سړی به طلاق نه ټول به طلاق نه ټول نه علماء کرام به پکې نه الحمدلله خو دا عوام به ټول طلاق نه الا ماشاءالله نه ټول به نه پکې داسې خو اکثریت به پکې څه وي اکثریت به پکې پر مثال طلاقې خو دې نه که نه هغو مولیانو سره ښځې ښه خوشحاله شکر دی ښه زه مخکې ځئ او په ذاتي ژوند کې دوی که په مذهب عمل کوي او که نه کوي دوی ته اختیار په ذاتي زندګۍ کې ذاتي زندګي نه ما ورته وویل ستا خوښه ده څه خو نه ویل ویې که څه ویې خو ویې ښه مولوي صاحبانو په ذاتي ژوند کې دوی څه کوي دوی وایي چې ستا خوښه ده که مذهب باندې عمل کوي او که نه کوي نو دا کله چې داسې ژوند وي که نه نو د دې لپاره دوی قوانین هم جوړ کړي دي نو هلته په معاشره کې ته چاته دا نشي ویلی چې تا بد کار وکړو دا کار شراب دې وڅښل او د زناور سره دې واده وکړو نو ته په هغه باندې تنقید نشي کولی امر بالمعروف نهی عن المنکر ته دا هلته نشي کولی دا د هغوی ژوند شي چې کله انسان داسې ژوند تېروي نو دا به د زناورو نه خوا ژوند نه تېروي نو دغه د سیکولرزم وضاحت وشو د هیومنزم د فلسفې دا به د نه سبا ورمه دلته یو اعتراض راځي چې تاسو د سیکولرزم دونه بد هم بیان کړه چې دا د کفر نظریه ده نو ستاسو علماء کرام ستاسو مشران په هندوستان کې سیکولرزم ولې غواړي مولوي صاحبانو دا اعتراض زموږ د علماء دیوبند مشران هلته سیکولرزم غواړي نو دا اعتراض راځي نو هغې جواب موږ وضاحت کړی دی چې هلته هندویزم دی څه شی دی
الته هندویزم دی هندویزم د سیکولریزم نه زیات خطرناک دی د هندویزم مطلب دا دی یا هندو شه او یا قتل شه سیکولریزم خو تا ته وایي که په هر مذهب عمل کې کوه تا نه الته جدا مسله ده او د مسلمانانو دارالاسلام کې جدا مسله ده په دارالاسلام کې ته سیکولریزم خوښول کفر دی ولیکن د هندوستان د مسلمانانو مجبوری ده چې هغوی د سیکولریزم د نظریې تایید د صرف د خپل هغوی وایي قوانین جوړ که په سیکولریزم یې جوړ که څه مطلب قوانین جوړ که په سیکولریزم چې هر یو انسان که خدای دې کې عیسائی وي هغه د عیسایت باندې عمل کوي کوئی هندو یا د په هندو مذهب باندې عمل کوي خو هغه اوس سړی دا نه ویلي او اعتراض در باندې وشي چې ته په سیکولر پاسې کې سیکولریزم باندې اعتراضات شروع کوي در طرف پاسې چې ستا مشرانو بیا به سړي نه کوڅه خطای ما خپله باندې موږ یو ګروپ د وټساپ هغه به ډایرکټ فتوا ولګول علماو باندې د مړه زه اوسني دیوبندیان نه منم ما ښځه چې ته اوس وایي بس علما کرام د دیوبند هغه ما نه د هغې علما کرامو جوابونه کړي مسلمانانو داسې خو نه ده که نه ته خو به ګورې اوس د هر یو فیلډ خپل ماهران یې که نه د هر یو فن خپل ماهران ته به د هغه نه جواب اوري نو هلته چې د سیکولریزم د نظریې تایید علما کرام کوي د څه مجبورۍ په بنیاد کوي چې هلته اسلام نه دی نافظه چې هغوی د اسلام مخالفت کوي د هندویزم د خلاف هغوی تحریکونه شروع کړي دي شودي تحریک چې سنګठन تحریک دا تحریکونه شروع شوي دي دا د پاکستان د جوړېدو نه مخکې مولانا الیاس رحمت الله علیه چې پکې بیا د تبلیغ کار شروع کړو د دې تحریکونو په نتیجه کې د ویل چې دوی خو لګیا دي هندوان زمنګ مسلمانان په زور زبردستۍ هندومت تړي د دې امت پسې کېږي الله یې زړه کې واچولو الحمدلله نن په کروڑاو خلک د کروڑاو خلکو ژوند د دې دعوت او تبلیغ د برکت الله راوړي نو دا تحریکونه هغوی شروع کړي نو ځکه هغه تحریکونو په بنیاد هغوی اوس هم وایي چې موږ به هندویزم راولو او دی ویم هلته مسلمان ته نشنلټي هم نه ورکوي دا هغه همیشه هلته پراته دي پیدا شوي دي د 800 کال او 1000 کالو تاریخ د هغوی شته خو مسلمانان هغه وایي ته هندوستانی نه وایي ته واوړه پاکستان ته یا مرګ ته تیار شه نو ځکه دا هغه علما کرام بیا څه کوي د هندویزم د سیکولریزم تایید کوي په دې خبره سره دا به انشاءالله سبا یو اعتراض په هندوستان کې بعض علما کرام ولې د سیکولریزم تایید کوي او هم ختم شو واخر دعوانا الحمدلله دا غټه غټه خبرې پکې ځکه وایي ښه